بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. دورزے پیښور های کورټ کې سماعت وشو او فیصله دا وشوه چې د الیکشن کمیشن فیصله پاکستان تحریک انصاف انټرا پارټي الیکشن حوالې سره غلطه وه، هغه قلده وګرځېده او پاکستان تحریک انصاف انتخابي نشان بیټ هغوی ته واپس ملو شو. نن ټوله ورځ په دغه عدالت کې څه شوي دي او اوس مخکې څه کیدی شي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره پیښور کې د ARY نیوز سینئر کارسپانډنټ عثمان دانش صاحب موجود دی. عثمان صاحب مهرباني. عثمان صاحب نن تا ټوله دغه عدالت کې ناست وی، پرون غالباً د PTI وکیل او د الیکشن کمیشن وکیل دواړو خپل چې کوم دلایل هغه ورکړي او نن چې کوم باقي فریقین هغوی دلایل نن ټوله رسو شو او دا فیصله ولې د پاکستان تحریک انصاف حق کې لاړه؟ ډیره مننه فهیم صاحب. داسې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د کوم درخواست دایر کړو په پیښور های کورټ کې، نو په 26 دسمبر چې کله سماعت وشو نو هغې نه بعد بیا نو چې کوم جنوري وه دې دپاره هغوی مقرر کړو چې دا به 2 رکني بینچ اوړي. نو پرون په دې باندې سماعت شروع شو او کوم چې د پیښور های کورټ 2 رکني بینچ جسټس اعجاز انور او جسټس چې کوم سید رشید علي صاحب دی، هغوی دواړو ستا سماعت شروع کړو او په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وکیل و بیرسټر علي ظفر هغه او الیکشن کمیشن وکیل چې کوم دی هغه موجود و. نو هغوی دواړو پرون بحث وکړو تقریبا چې 15 غنټې نه زیات چې کوم دی هغوی دواړو بحث وکړو. د شپې شپږ بجو نه وروسته پورې هم عدالت ناست او دغه سماعت چې کوم دی هغه په هغې باندې هغوی کوو. بیا چې کوم د نور فریقین وکیلانو کومو خلکو چې د پاکستان تحریک انصاف انټرا پارټي الیکشن چې کومو په هغې باندې کوم شکایات کوم اعتراضات کړي په الیکشن کمیشن کې، نو د هغوی وکیلان نن پیش شو او هغوی نن خپل چې کوم دلایل وو هغه په عدالت کې ورکړل او بیا د هغې نه بعد چې عدالت فیصله کومه وه هغه محفوظ کړه او بیا یې دغه فیصله چې کوم دی تقریبا 20 منټ بعد چې کوم دی عدالت بیا هغه فیصله واورول او په هغې کې عدالت چې کوم دی دا ویلي دي چې د الیکشن کمیشن کم 22 دسمبر آرډر په کوم کې چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم الیکشن شوی و د انټرا پارټي هغه هغوی قلمدم کړی و. نو پیښور های کورټ چې کوم دی هغوی نن په خپل فیصله کې د وویل چې د الیکشن کمیشن کوم آرډر نو هغه غیر قانوني او غیر آئیني او د هغوی چې کوم الیکشن کمیشن 22 دسمبر کوم آرډر دی نو هغه قلمدم چې کوم دی هغه عدالت ګرځوي. الیکشن کمیشن چې کوم دی هغوی ته عدالت دا هم حکم ورکړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف پارټي سرټیفیکیټ دی نو هغه هم په کوم ویب سایټ دی د الیکشن کمیشن په هغې باندې دی هغه جاري شي او دا یې ورته ویلي دي چې په کوم آرډر دی کوم تحریري چې کوم هغه مختصر فیصله عدالت نن جاري کړې ده نو په هغې کې ورته دا ویلي دي چې آرټیکل 215 او 217 لاندې الیکشن کمیشن دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم انتخابي نهه د بیټ هغه دی هم دوی ته ورکړي. نو پیښور های کورټ چې کوم دی نن دا آرډر اوس جاري کړی دی او د دې چې کوم تفصیلي فیصله ده نو عدالت په هغې کې دا لیکلي دي چې هغه به بیا وروسته جاري کېږي. خو دا شارټ آرډر چې کوم دی نو په هغې کې عدالت دا ویلي دي چې کوم د الیکشن کمیشن 22 دسمبر آرډر په کوم کې چې د پاکستان تحریک انصاف انتخابات شوي انټرا پارټي نو هغه یې قلمدم کړي نو هغه د الیکشن کمیشن فیصله نن عدالت قلمدم کړې ده او هغوی ته دا حکم ورکړی دی الیکشن کمیشن ته چې د پاکستان تحریک انصاف کوم نښه و بیټ نو هغه دوباره واپس ورکړی شي. عثمان صاحب دا چې کومه نن فیصله راغله تاسو ذکر مو وکړ چې د هغې شارټ آرډر جاري شو، اوس الیکشن کمیشن ذریعې دا وایي چې دا به موږ سپریم کورټ کې چیلنج کوو. دې نه پس پلیټفارم هم سپریم کورټ ته یا نه دا پیښور های کورټ کې هم چیلنج کیدی شي یا نه های کورټ کار ختم شو دا به سپریم کورټ ته هی ځي؟ تاسو چې کوم ګورئ نو پیښور های کورټ کې چې کله 26 دسمبر باندې په دې باندې هغه آرډر راغلی او د کوم الیکشن کمیشن چې د 22 دسمبر هغه فیصله نو هغه الیکشن پیښور های کورټ موافق بیا د هغې خلاف چې کوم دی څوک هغه سنګل بینچ او په هغې الیکشن کمیشن دا اعتراض و چې موږ یې نه یو اورېدلي. نو بیا الیکشن کمیشن په 30 دسمبر باندې بیا یو نظرثاني درخواست ورکړو چې په دې فیصله دې نظرثاني وشي او دا دې واپس واخیستی شي. نو په 3 جنوري باندې بیا چې کله پیښور های کورټ سنګل بینچ و نو هغې بیا هغه فیصله واپس واخیسته. دا پیره الیکشن کمیشن به اوس سپریم کورټ ته ځي ځکه چې پیښور های کورټ هغوی پوره واورېدل او کوم 2 رکني بینچ و هغه اعتراض هم و چې هغه سنګل بینچ و خو دا خو 2 رکني بینچ اوس هغوی پوره ټول ارګومنټ
آرګومنټس واورېدل او هغې نه بعد فیصله وشوه. دا معطل شوي نه ده، فیصله یې وکړه چې کوم د الیکشن کمیشن 22 دسمبر کوم فیصله ده نو هغه عدالت اوس کله دم ګرځولې ده او د هغې نه بعد او دا ویل کېږي کوم چې ذرایع دي هغه موږ ته هم دغه کړي چې الیکشن کمیشن کوم پیټیشن دی نو تقریبا هغه هم تیار کړی دی او هغوی به دا دغه کوي چې په سپریم کورټ کې چې کوم دی دا چیلنج شي چې که موږ وګورو دې نه مخکې چې کومې فیصلې راغلي دي نو هغه خلاف چې کوم دی الیکشن کمیشن بیا تللی دی او هغه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي نو اوس دا فیصله هم د هغوی په خلاف راغلې ده چې الیکشن کمیشن چې کوم دی د هغوی وکیل چې کله پیښ شو نو هغه عدالت کې دا آرګومنټس و چې اول خو هغه دا آرګومنټس کړي چې د پېښور های کورټ چې کوم دی هغه در اختیار کې دا نه راځي چې دا کیس واوري نو او نن چې کوم نور فریقین هغوی هم دغه باندې خبرې کولې خو بیا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف وکیلو نو هغه ورته دا وویل چې موږ دا الیکشن په پېښور کې کړی و او زموږ چې کوم د پارټۍ مشران دي هغه هم د خیبر پښتونخوا سره تعلق دی نو دا عدالت چې کوم دی دا پیټیشن اورېدی شي نو خو دا ده چې اوس الیکشن کمیشن دا به کتلی کېږي ویلی کېږي چې سبا الیکشن کمیشن چې کوم دی اجلاس هم راغوښتی هغې کې به بیا فیصله کېږي خو دا ذرایع موږ ته همدا وایي چې الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه به د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ ته ځي او چې کله سپریم کورټ ته لاړ شي تاسو څنګه په 26 دسمبر باندې پېښور های کورټ کې دا درخواست جمع شوی و بیا چوټیانې وې اول یو رکني بینچ و هغوی هغه انټرم ریلیف ورک بیا دوباره اپیل لاړه نو بل سنګل رکني بینچ هغه ریلیف ختم که بیا ډیویژنل بینچ ته خبره لاړه سپریم کورټ کې ولې چې 13 تاریخ باندې ټکټونه ورکول دي 2 ورځې پکې پاتې دي سپریم کورټ کې دا کیس آیا تلو سره به ولګي یا نه هلته به هم پوره یو اوږده لاره ده کیس لګېدو کې ټایم لګي بالکل فهیم صاحب دا ده چې سپریم کورټ کې هم وګورو نو کیسونه ډېر زیات دي او بل ورځ چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پېښور های کورټ د 3 جنوري کوم آرډر و نو د هغې خلاف پاکستان تحریک انصاف هم تللی سپریم کورټ ته نو په هغه ورځ باندې هغوی هم استدعا وکړه چې دا کیس ولګي خو د هغوی کیس بیا بلې ورځ باندې ولګېده او د سپریم کورټ طرف هغوی ته دا ویلی شي چې بینچون چې کوم دی هغه اوس په دې وخت کې اویلیبل نه دي چې نور کیسونه زیات دي نو د دې وجې چې کوم دی اوس سبا الیکشن کمیشن وکیلو عدالت کې دا ووایي چې الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه به نښې دي پارټیانو ته هغه هم جاري کوي او نن سبا ورځ د ورسره نو په دې باندې چې کوم دی بیا د بیرسټر علي ظفر چې کوم دی هغه هم عدالت ته دا ووایي چې موږ ته ښځه راکړی شي چې پاکستان تحریک انصاف به الیکشن ته څنګه ځي ځکه چې کوم نښه یو پارټۍ سره نه نو بیا به هغه څنګه الیکشن ته ځي او بیا چې کوم مخصوص سیټونه دي نو په هغې باندې به نو دا ده چې اوس الیکشن کمیشن کو سپریم کورټ ته سبا ځي نو بیا بله ورځ دا 12 تاریخ دی ورسره کو سبا هغوی درخواست دایر کوي او بیا به 12 باندې لګي نو په هغې باندې بیا اوس دومره زر به ولګي تاسو ته لګي چې 11 باندې درخواست جمع کړي به 12 به ولګي کو الیکشن کمیشن د سپریم کورټ نه استدعا وکړي او داسې پوینټ اوچت کړي نو بیا امکان شته چې هم لګي په سپریم کورټ کې دا کیس ها او بل چې کوم دا تاسو خبره وکړه چې هغوی به اپیل کوي نو اپیل لپاره هغوی ته تحریري فیصله پکار ده موږ خو باقي وکتل آرډر راله خو الیکشن کمیشن ذریعې وي چې اوسه پورې موږ ته تحریري فیصله نه ده میلاو نو آیا دې کې څه بل طریقې کار وي چې کوم موږ ته میلاو شوه هغه فیصله بدله وه الیکشن کمیشن ته بله فیصله میلاویږي جی بالکل پېښور های کورټ چې نن موږ کله تپوس وکړو د فیصله چې کله عدالت اناونس کړله د هغې نه بعد نو هغوی وی چې موږ اوس ورکړې ده دا فیصله او هغه به اوس چې کوم برانچ دی د هغې نه تاسو اخیستی شي هغه فیصله نو زما په خیال چې فیصله کو الیکشن کمیشن ته نه میلاو شوي نو نور خو بس ټولو خلکو سره میلاو ده او بل دا ده چې په شارټ آرډر باندې کله د فوجي عدالتونو چې کوم هغه کیسونه او هغه په سپریم کورټ کې هغه شوي وو نو د هغې هغه پوره آرډر نه راغلی خو د هغې نه بعد بیا سپریم کورټ چې کوم دی په هغه شارټ آرډر باندې هم د هغې سماعت چې کوم دی هغه وکړو او سپریم کورټ چې کوم بینچو هغوی دا کړی نو اوس په شارټ آرډر باندې هم پیتلی شي او سپریم کورټ کې چې کوم دی په دې باندې د دې خلاف چې کوم دی درخواست دایر کولی شي ډېره ډېره مهرباني عثمان دانش صاحب سینئر کورسپونډنټ ARY نیوز پېښور اوس د پېښور های کورټ اوس دومره کار هغه پوره شو او الیکشن کمیشن اوس د هغوی دا خبرونه راغلي دي څنګه یې ذکر هم وکړه چې هغوی خپل پیټیشن تیار کړی دی دا خبر د ته پته را چې کم کم اعتراضات دي کومه فیصله وټساپ باندې راله خو هغوی ته هغه فیصله اوس پکار ده چې هارډ فارم کې میلو شي پېښور نه به د هغوی وکیل دا وړي
التبائی په دې باندې ناستي ډسکشن به شوي او سبا سحر ممکنه ده چې الیکشن کمیشن دا فیصله چیلنج کی په سپریم کورٹ کې سبا 11 تاریخ ته سبا به دا فیصله چیلنج کیږي نو 13 تاریخ 2 ورځې پس نشان ورکول دي انتخابي نشان ورکول دي ګورو به چې هغه وخت پورې دا څومره سسټین کیږي یو شان د ماخلو ویلکم بیک اوس به خبره کوو د اسلام آباد او اسلام آباد کې د سپریم کورټ آف پاکستان جسټس مظاهر نقوی صاحب هغوی استعفا ورکړه ولې استعفا ورکړه څه وجه وه دا ټول ججز خو د خپل څوکۍ دپاره یو خوب د کس چې هغه به خامخا دغې برې څوکۍ ته ځان رسوي او هغه څوکۍ ته رسېدو نه اول هی هغوی استعفا ورکړه دا هر څه شوي څه دي لږ د دې بیکګراونډ باندې هم خبره پکار ده او بیا دغه استعفا نه هغوی ته څه فایده کیږي او قوم ته به څه نقصان کیږي په دې به هم خبره وکړو دې وخت کې موږ سره اسلام آباد نه د نیو نیوز سینئر کارسپونډنټ په خپله کوټس هم کور کوي دیشان سید صاحب موجود دی دیشان صاحب مهرباني دیشان صاحب یو خو هم دا خبر کې چې دا ټوله واقع چې کومه شوې ده صرف استعفا نه د دې بیکګراونډ کې چې سم دي مظاهر نقوی صاحب حوالې سره لږ هم خبر کې چې شوي څه او بیا د سپریم کورټ چې کوم جج او جسټس مظاهر علي نقوی د خلاف په سپریم جوډیشل کونسل کې لس کمپلینټ راغلی او چې په هغه کې د پاکستان بار کونسل خیبر پختونخوا بار کونسل او نور پرسنل کیپیسټیز کې اوس وکیلان او شکایت کنندو چې هغه سپریم کورټ چې کوم جوډیشل کونسل له هغې ته دا شکایتونه کړي او په دې باندې لس الزامات هم چې دا جج چې کوم دی نو د خپل اساسجات دي د مس کنډکټ دی که ستاسو یاد دي د چودھری پرویز الهي سره یو آډیو هم لیک جی بالکل جی بالکل نو هغې باندې د مس کنډکټ چې کوم دا د سپریم کورټ د کلاس 8 آرټیکل 209 دغه راځي که نه نو د هغې تحت د مس کنډکټ کړی و نو د دې باندې دا شکایتونه راغلي په لسو شکایتونو کې یو شکایت چې کوم دی نو دا سپریم کورټ چې کوم سپریم جوډیشل کونسل هغې مسترد کړی او په دې باقي باندې پروسیجر روان و بیا په اکتوبر کې 13 کال په اکتوبر کې چې کوم دی نو دغه و د سپریم کورټ چې کوم سپریم جوډیشل کونسل و هغې اولنی شوکاز نوټس دې ته جاري کړی و په هغې باندې څه ریسپونډ رانغی بیا دویم نوټس یې ورته په نومبر کې 20 نومبر او هغه ټایم چیف جسټس څوک و چې کله دته دغه شی او چیف جسټس نو دا چیف جسټس کا شکایتونو باوجود یا په د باندې کاروایی باندې یو طرف ته و عمر عطا بندیال دا ځان سره په بینچ کې باقاعده کېنولی و په مختلف بینچونو کې به یې ځان سره کېنو بیا چې کله د چیف جسټس چې کوم عمر عطا بندیال هغه لاړو قاضي فایزي سا چیف جسټس راغی نو په ستمبر کې هغه راغلی او په اکتوبر کې چې کوم دی نو په تقریبا یو میاشت څه دبره یو میاشت بعد اورنی نوټس دته شوکاز نوټس جاری کړو په هغې باندې د څه ریسپونډ ورنه کو بیا دویم نوټس ورته په 20 نومبر باندې جاری کو نو د 20 نومبر چې کوم دویم شوکاز نوټس و نو د هغې په بدله کې د 34 صفحاتو باندې خپل یو بیان هم چې کوم دی یو سټیټمنټ کونسل ته جمع کړی خو مسله په دې کې دا وه چې د یو خو دا وه چې د اول دا دغه کو چېرې زما چې کوم کیس دی نو دا د لایو مطلب په ټي وي وچلیږي لکه څنګه چې قاضي فایزي صاحب د خپل ریفرنسز دپاره به په سپریم کورټ کې پټیشنز کړي دویم دا چې د دپاره سبانۍ ورځ چې کوم وه 11 جنوري د سبانۍ ورځ یې ورله اخري ورځ ورکړې او سبا بیا اجلاس و د خلاف بس سټیپس اخیسته کېدم نو د سپریم کورټ کې یو پټیشن بل هم دایر کړی او د خپل آئیني دغه دپاره چې یاره زما خلاف چې کوم په سپریم جوډیشل کونسل کې کومه کاروایي روانه ده دا دې دغه شي روکاو شي سټې دې په دې ورکړی شي نو هغه هم پرون چې کوم دی نو جسټس امین الدین جسټس جمال مندوخیل او جسټس مسرت هلالي دې 3 رکني بینچ چې کوم دی د هغه پټیشن مسترد کو هغه سټې ورله ورک نه کړه دویم دا چې سبا 11 تاریخ و سبا د جوډیشل کونسل چې کوم میټینګ و نو دا د ده دپاره مخکې نه ټاکلی شوی چېرې په 11 جنوري باندې به میټینګ وي نو نن چې کوم دی نو د استعفا ورکړه صدر پاکستان ته استعفا ولېږله او هغه استعفا چې کوم دی نو هغه صدر آفس ته موصول شوي هم ده
اوس د ریټایرمنټ د چې کوم د تلو یو فایده دا ده چې یو خو چلو په ده باندې چې کوم الزامات دي چې را د اساسي سیوا کړې دي یا مس کنډکټ کړی دی هغه یو طرف ته ده. خو کله چې سپریم جوډیشل کونسل کې یو ریفرنس رواني او د کونسل د اختتامي کاروایی نه مخکې کلم یو جج ریټایرمنټ والی نو هغه یو خو هغه ریټایر جج دویمه دا چې د هغې ټوټل چې کوم د ریټایر جج مراعات هغه ټول ورته میلاویږي. لکه جسټس مظاهر علي نقوي چې کوم دی نو د هغه ریزیګنیشن ایکسپټ شو نو سبا خو چې کومه کاروایی د سپریم جوډیشل کونسل هغه خو هم لاړه هسې بس هغه خالی جګې پور کړې والا حساب کتاب به څه داسې څه دغه به نشي راتلی. ها مې بي که سپریم جوډیشل کونسل څه یو سټپ داسې والي چې د ده په چې کوم بینیفټس دي چې کوم قانوني دی دغه دي یا د سپریم کورټ رولز متعلق دي په هغې کې څه کمی وغیره کولی شي هغه یو بیل دغه دی. باقي د ده چې کوم کور دی هغه به فری هاوسینګ به وي د ده میډیکل ټریټمنټ چې کوم څنګه اوس فری دی دا به بیا هم وي د ده چې څنګه د یوټیلیټي بیلز د ټیکس فری دي دغه شانتې به چې کوم ذیشان صاحب چې کوم دا شکایات دي لکه که دا شکایات صحیح وي او دوی کرپشن کړي وي نو آیا هغه به بیا ریکور کیږي نه؟ داسې ده چې دا شکایات صحیح دي او یا غلط دي دا یو څیز جوډیشل کونسل چې کوم دی نو دا چې لس شکایت راغلي په دې باندې روان هم خو د جوډیشل کونسل چې کوم فاینل ججمنټ دی کوم فاینل فیصله ده د هغې نه مخکې د خپل ریټایرمنټ واغستو نو یو طرف ته چې کوم دی نو هغه خپل کرپشن چارجز چې کوم یا د ده باندې کوم شکایات هغه که ټیک یا غلط که صحیح نو هم هغې ځان سیکې ورکو او که غلط هم یې ځان سیکې ورکو. خو صحیح به ځکه کیدی شو چې که ستاسو خیال وي کله چې په جسټس قاضي فایزي صاحب باندې د پی ټي آی په دور کې ریفرنس فایل شوی نو په هغې باندې هم دغه د آمدن نه زیات اساسجاتو کیس و نو هغه خپل کیس چلولی او آخر کار چې کوم دی هغه کیس یې وګټو. خبره چې کوم د جسټس مظاهر علي نقوي ده نو که ده باندې تش الزامات وو یا د ده سره چې کوم دی عمر عطا بندیال ولاړو یا د بندیال د تلو نه وروسته د سپریم کورټ چې کوم بل جج دی جسټس اعجاز الاحسن هغه په خپله پرون چې کوم دی یو خط لیکلی سپریم جوډیشل کونسل ته هغه مې چې را په دې کاروایی باندې د هغه اعتراضو نو لکه مطلب دا چې که سوی خو کیدی شي چې د کسب اعتراضات یا صرف الزامات وی حقیقت نه وی نو بیا یو څو خدای والله چې یو سړی دونه عمر یې په جوډیشري کې تیر کړی او هغه د سپریم کورټ نه بیا ریټایرمنټ علي او دا د پاکستان د سپریم کورټ اولنی کیس دی چې د سپریم کورټ جج ریټایرمنټ واغستو د ټایم نه مخکې د دوی ټایم کله پوره کېده څه اندازه شته؟ د ده سره اوس هم چې کوم دی نو تقریبا 2-2.5 سال نه سیوا ټایم او درس امکان و چې جسټس جوړېدو یا نه هغه ټایم نه د چیف جسټس امکانات نو خو سینیر پیونی جج ته د تلل دغه چیف جسټس په چې کوم یو یا د کوم پریکټس اینډ پروسیجر بل تحت چې کوم سینیارټي راځي لکه د چیف جسټس سره په کیسز فکسیشن بینچ جوړولو هغه سټپ ته د رسیدل وو خو دا چې کوم د سره اوس هم ټایم و خو بس ظاهره خبره ده چې څه به وو څه پریشر به و ځکه وایي چې داسې اچانک فیصله دا چې کوم کومه استعفا راغلی ده اوس هغې کې دا مسله ده چې په هغې باندې تاریخ دی 10 جنوري 2023 او مونږ یو 10 جنوري 2024 کې اوس استعفا خو تللی ده صدر پاکستان یې منظورولی هم شي او که نه لږ په دې پوهې کې دا داسې ده چې دا چې کوم د 10 جنوري 2024 په ضد 2023 لیږلی شو ده نو دا یو جلدبازي والا خبره ده په جلدبازۍ کې لیږلی شو دی. دویمه دا چې صدر پاکستان ته دا ریزیګنیشن تللی دی نو د ډیټ وایز چې کوم دی که فرض کا صدر خو به ایکسپټ کوي خامخا به ایکسپټ کوي خو په دې باندې که دا پوینټ کیږي چې یاره د 2023 10 جنوري ده نو د هغې دغه دا ده چې یاره هغې کې مسله راوتی شي. دویمه دا چې د ده چې کوم سیلریز دي یا د اوسه پورې کوم مراعات و بینګ جج اخیستی شوي دي نو د دې واپسي هم کیدی شي ولې چې که د ده ریټایرمنټ چې کوم د 10 جنوري 2023 باندې دا چې کومې ده فیصلې کړي دي کوم کیسونو کې ناست دی نو هغه د کیسونو د شروع کې چې کوم د 2023 اولنی د ستمبر پورې کم ټایم او د عمر عطا بندیال سره چې کله هغه چیف جسټسونو په اهمو کیسونو کې بینچونو کې دا ناست و مطلب مسله په دې کې راتلی شي په دغه ډیټ د وجه نه
راتلی شي خو ډیر ریئر مطلب چانسز کې راتلی شي لکه داسې نه د باقي صدر پاکستان سره به صرف یو ساين کول یو ذیشان صاحب موږ سره وخت کمې ده ته چې صدر پاکستان به ورسره د ښېګړه وکړي استعفا به منظوره کړي خامخا به ورسره کوي ولې چې جسټس مظاهر علي نقوي که موږ ووایو نو دا د پاکستان تحریک انصاف طرف ته چې کوم وایي موږ جج ټل ډاون دی نو د هم هغه طرف ته یو دغه وو هغه ټل ډاون و او صدر چې کوم هغه هم خیال ججانو کې دی هغه هم خیال ججانو کې هم خیال ججز کې دی ډېره ډېره مهرباني ذیشان سید صاحب سینئر کارسپونډنټ نیوز اسلام آباد او څنګه جسټس مظاهر اکبر نقوي صاحب استعفا ورکړه نو دغه زموږ د عمل حل دی چې یو کس باندې شکایات دي کیسونه پرې روان دي او بیا هغه استعفا ورکړه هغه بالکل صفا لاړه مطلب چې څه مسله پکې وه دوه نیم کال هغه خپل څه پرېښودل که صفا و نو جسټس قاضي فایضي صاحب رنګې بل ته ولاړو او هر یو کیس هر یو مقدمې مخه به یې کوله ولاړ به ورته او ځان به ثابت چې صفا یم ما کې غلا نشته خو ځان هم ثابت نه کوو ګورو چې سپریم کورټ دغه چې کوم د غلا پیسه ده آیا هغه روباسي یا نه صرف د عام خلکو دپاره ججان هلته ناست دي او بیا هغوی خلاف کاروایي کوي یو وړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د انتخاباتو دپاره درېیمه مرحله هم سرته ورسېده او چې کم کسانو کاغذونه جمع کړي وو او د هغوی کاغذونه منظور شوي وو په هغې باندې اعتراضات او چې چا کاغذونه ریجیکټ شوي وو د هغوی اپیلونو باندې الیکشن ټریبیونلز خپلې فیصلې وورولې او تقریباً 90% نه زیاتې فیصلې هغوی واپس کړې مطلب د ریټرننګ آفیسرز دا فیصلې غلطې وې چې دا چا ریجیکټ شوي وو هغه یې بحال کړي دي او چې کم ځای کې موږ ګورو یو څو کسان داسې پاتې شو چې د هغوی فیصلې په خپل ځای قایمې دي باقي زیاتره فیصلې واپس شوې دې وخت کې موږ سره پېښور کې د آج نیوز بیورو چیف سینئر صحافی تجزیہ کار میڈم فرزانہ علی موجود رائے سره خبر رکھوں میڈم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے میڈم یہ جو سارا کچھ معاملہ ہوا اتنی مشقت ہوئی ریٹرننگ آفیسرز نے اتنے بھاری تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے پورے ملک میں یہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے اور پھر وہ بحال بھی ہو گئے تو کیا کوئی ایسا میکینزم ہے کہ ان سے پوچھ گچھ تو ہو کہ اگر آپ نے غلط طریقے سے ریجیکٹ کیے تھے تو یہ اتنی محنت پھر کس لیے ہوئی؟ بالکل آپ کا یہ سوال جو ہے بجا بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہونا چاہیے اصل میں یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں جب آر اوز کے بعد پاس نامینیشن پیپر جاتے ہیں تو بہت مائنوٹ سی چیزوں کو بھی ٹیلی کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیپرز میں ہمیں یہ بات پھر سامنے آئی کہ کہیں بجلی کا بل پے نہیں ہوا تھا کہیں گیس کا بل پے نہیں ہوا تھا کہیں کچھ ریسٹ ہاؤس میں کرایہ ادا نہیں کیا گیا تھا اسی طرح چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں تھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سامنے کا جو ہاتھی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن جو چھوٹی سی چیز ہے اس کی بیس پر ہم بہت بڑا کام کر جاتے ہیں یہ پاکستان میں ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ الیکشن پروسیس پہ بھی بعض اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پیپر جو بعد میں جب ہم نے پتہ کیا کہ یہ کس بنیاد پر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ خاص طور پر اگر تحریک انصاف کے نمائندوں کی بات کی جائے جنہوں نے امیدواروں نے اپنے پیپر جمع کرائے تھے اور وہ بڑی تعداد میں سلیکٹ نہیں ہوئے یا ریجیکٹ ہو گئے انفیکٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو اس میں ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آئی حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 9 مئی کے واقعات ہوں گے یا ان کے دور کی کوئی کرپشن ہوگی یا اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس دوران ہوئی ہیں انہی میں سے کوئی مقدمات ہوں گے چند ایک کے علاوہ باقی بڑی نارمل سی چیزیں تھیں جو ظاہر ہے جب اپیلیٹ کورٹ میں گئیں تو وہ ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ پیپر جو ہے ایکسیپٹ ہو گئے ایک تو یہ بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ایک عجیب سی فضا بنی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں کہیں پہ کچھ ریجیکٹ ہو رہا ہے اور ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ سب کچھ ایکسیپٹ ہو رہا ہے بالکل
میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ کل بھی میں نے ایک انٹرویو میں کچھ کہہ دیا تو بات نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ایکسیپٹنس چل رہی ہے، باقی کہیں نہیں چل رہی. ہاں جی بالکل، میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کیونکہ بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ کہیں خاص جگہ پہ ہی ہو رہی ہے. جی جی تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے دوسرے سیاستدان بھی بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جن سیاستدانوں نے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے تو وہ بھی اب کل طلب کر لیے گئے ہیں. جی بالکل. تو بہرحال تو یہ ایک آپ یوں کہیں کہ بات تو ہو رہی ہے اور ظاہر ہے بات کا کوئی جواز بھی ہے کہ بھائی سارا پاکستان چھوڑ کے چاہے سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سب کو یہاں پہ ایکسیپٹنس کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں. بہرحال اچھا میڈم، اب ایک اگر اس کو ہم اینالائز کریں، مجھے آپ کا یہ تجزیہ ضروری چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے 8-10 دنوں کے اندر، نامینیشن پیپر جمع کرانے میں مشکلات تھی، پنجاب میں پختونخوا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، سندھ میں بھی نہیں تھا اور بلوچستان میں بھی نہیں تھا، لیکن پیپر جمع ہوئے جب سب ریجیکٹ ہو گئے اب وہ سارے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اور آج بلے کا نشان بھی مل گیا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سارا کا سارا ہمدردی، ساری سپورٹ، عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اس طرف ٹلٹ ہو رہی ہیں؟ میں نے اس دن ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں، مطلب اب یہ 5واں الیکشن ہے جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں، اگر ہو گیا تو اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ کئی مہینے پہلے ہی کچھ فضا سی بن جاتی تھی، اور اسپیشلی جب یہ جتنی مدت ابھی رہ گئی ہے اس دوران تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو ہر طرف ہورڈنگ، پیپر، آپ یہ دیکھیے کہ بینر اور کیا کیا کچھ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے آفس بنے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں، لوگ مختلف لوگوں کے جو ہے جھنڈے اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں، گھر گھر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ امیدوار جنہوں نے کہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو ٹولیوں کی شکل میں آپ کو ایک گہما گہمی سی ہر جگہ نظر آتی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ 1 مہینے سے کم وقت رہ گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. لیکن اب یہی وہ چیز ہے جو کہ بہت سارے آپ کے اس سوال کو بھی اٹھا رہی ہے نا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اس بار الیکشن کا سارا پروسیس ایک ایسے انداز میں ہوا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک سب پہ آ گیا ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں الیکشن کمیشن ایز اے ادارہ، ایک وہ دیکھیں نا ساورن اتھارٹی ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً انہوں نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا. لیکن یہاں آ کے کورٹ اس ہر فیصلے کو ریجیکٹ کرتی جا رہی ہے. تو اداروں کی آپس میں ایک جو عجیب سی کشمکش چل پڑی ہے، اس نے بھی لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے. تو پوری فضا چونکہ کنفیوز ہے، اسی لیے ہر ایک چیز پر میرا خیال میں سوالیہ نشان آتا جا رہا ہے. ہم سوال اٹھاتے بھی ہیں اور بعض جگہوں پر ہمیں سوالوں کے جوابوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہر ادارہ اپنی ایک اتھارٹی رکھتا ہے، تو ان کے پاس اختیار ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ میڈم فرزانہ علی بی بی تاسو منگلا ٹائم راک بیورو چیف آج نیوز پشاور اور سنگا منگا حالات گورو چے لکت مغا ماحول دا الیکشن نجوڑی گی لگیا دے نن 10 جنوری دا اور الیکشن دا نن نا اتیش رز پاتے شوئے الیکشن تا بلکہ اتیش نا ہم کمے ولی چی یو رز الیکشن کمپین ہم نوی اور لکسا توڑان دے پاکستان پیپلز پارٹی ہم دا خیبر پختونخوا دا پارا ٹکٹوں جاری کړل 2000 وړاندې جمعیت علماء اسلام ټکټونه جاری کړي دي ANP دا غي نه اول ټکټ جاری کړي دي او جماعت اسلامی هم ټکټس جاری کړي دي نون لیگ پاتې شو او PTI پاتې شو PTI تنن دا بیٹ نشان ملو شو او بیسټر گوهر صاحب وی چې مونږ با سبا ټکټونه ورکو نو سبا پورې ممکنه دا PMLN هم خپل ټکټونو اعلان وکي بیا تملرو کی دي چې تاسو الیکشن ماحول جوړ شي یو شند ماخلو اوستا پروگرام کی یوزل بیا ہر کلے وایو زمونگا تعلیمی ادارے مسلسل خسارے سره مخ دي او پېښور یونیورسټۍ ته اوس یو نوی چیلنج مخې ته راغی
اول خو د وایس چانسلر سره مسله روانه وه د ملازمینو نو نومبر دسمبر دوه تنخواګانې پاتې وې. اوس ډېره په ګرانه چېرته نومبر تنخوا ملازمین ته میلاو شوه، دسمبر تنخوا لا نه ده میلاو. او دسمبر تنخوا کې اوس دا مسله ده چې پېښور یونیورسټۍ خپل د ملازمینو تنخواګانو کې 30 نه 35% اضافه وکړه، کومه چې صوبایي حکومت کړې وه، او د هغې دپاره یې سره اوس پیسې نشته دی. د پېښور یونیورسټۍ سالانه خساره تقریباً 2 ارب روپۍ ته رسېدلې ده. کوم چې مونږ د پېښور یونیورسټۍ خرچو خبره کوو، کوم چې دوی هر کال کوي، هغه یو اندازې مطابق 4 ارب نه بره جوړیږي. دغه 4 ارب کې دننه د یو ایچ سی نم ګرانټ راځي او په خپله هم څه پیسې تنخواګانو په مد کې فیسونو مد کې یو ځای کوي او بیا څه خپل جنریشن کوي، هغه دوی ته خواوشا 2 ارب پورې رسوي. اوس تنخواګانې سیوا شوې نو هغې دپاره هغوی یو خط ولیکه او درخواست یې وکړه د خیبر پښتونخوا حکومت نه چې موږ له دغه پیسې راکړئ، او هغې جواب کې فائنانس ډپارټمنټ وویل چې تاسو تنخواګانې سیوا کړې او تاسو خساره 641 ملین 64 کروڑ روپۍ نوره هم سیوا شوه. 2 ارب هغه وه، 64 کروڑ دا شوه، 2.5 اربونه خساره جوړ کړې ده او دا خساره اوس تاسو په خپله سنباله کړئ. د مونږ په دې کې څه کار نشته. مونږ تاسو ته مخکې ویلي دي چې خپل صادر ته ګورئ او بیا هماغسې خپلې خپې غځوئ. دې وخت کې تاسو زمونږ خبرې نه دي منلې، تاسو زمونږ طرف نه درکړی شوی یو پلان چې تاسو به څنګه خپله دا اداره چلوئ، څنګه به فائنینشل مینجمنټ کوئ، څنګه به خرچې کنټرول کوئ او څنګه به آمدن سیوا کوئ. تاسو ته مونږ مخکې ویلي وو، تاسو په هغې عمل درآمد نه دی کړی. رجسټرار صاحب ته چې کوم دا خط لیږلی شوی دی فائنانس ډپارټمنټ نه، هغوی دا ویلي دي چې تاسو ته فیډرل ګورنمنټ او صوبایي حکومت بار ګرانټ درکړی دی، خو تاسو دا ګرانټ پوره کیږي نه. مونږه بطور صوبایي حکومت هغه ادارې کوم چې دې وخت کې خودمختاره دي، لکه پېښور یونیورسټي یو خودمختاره اداره ده، د هغې ریکرنټ اخراجات، هغه اخراجات کوم ته مونږه جاري اخراجات وایو، د هغې ذمواري زمونږ نه ده. هغې کې تنخواګانې، پنشن، دا نور خرچه راځي، هغې کې زمونږ هېڅ کار نشته. اب تاسو په خپله پوره کوئ، مونږ به دې کې هېڅ قسمه کار نه لرو. نو دغه چې کوم تاسو اضافي پیسې پکارې دي دا مونږ تاسو له نشو درکولی. مونږ سره ستاسو دپاره په بجټ کې 42 کروڑ 50 لاک روپو ګرانټ پروت دی، خو درکو به نه، ولې چې تاسو زمونږ په انسټرکشن باندې کار نه دی کړی. او زمونږ دا لیکلی دي the University of Peshawar is therefore advised to adhere the above guidelines so that outcome of the financial crunch and the prevalent budget deficit. چې تاسو دا زمونږ انسټرکشن باندې عمل درآمد وکړئ او بیا خپل ځان د دغې ډیفیسټ نه راوباسئ. بیا به مونږ سوچ وکړو چې تاسو ته مونږ دا پیسې درکو او که نه. کوم چې دا صورتحال دی د فائنانس ډپارټمنټ ابزرویشن لګولی دي او دا ورته ویلي دي تاسو ته مونږ چې دې نه مخکې کوم میټینګ شوی دی په 1 جنوري باندې هغه اعتراضات ختم کړئ، بیا به نوره خبره کوو. نو مطلب دا شو چې پېښور یونیورسټۍ ته اوس نورې پیسې نه میلاویږي. اوسه پورې چې کوم د دوی بجټ و د هغې مطابق هغوی ته ماهانه 35 کروڑ روپے پکار ہوئے، 20 کروڑ نہ زیادہ دا ہوئی تنخواگانے، 10 کروڑ خوشا دا ہوئی پینشن اور 3.5-4 نوالا 5 کروڑ پورے باقی اخراجات ہو. اگر کہ اس 30% اضافہ ہوشوا نو دا پسیوات 45 کروڑ پور دا خبر رسی دا پیسے اس یونیورسٹی سره نشتا اور صوبائی حکومت هم دا ہوئی نا لاس را کاغلو. پروگرام ختم دی، اجازت را کے دا اللہ پامان.